السلام علیکم پښتون جرګه کې ما سره یو د وانی سالم احمد صاحب ملاو شو ما تاسو ته وی چې کم تحریک کې ځوانان شامل شي نو هغه تحریک د کامیابی خو چې په کم کې داسې مشران هم شامل شي نو هغه بیا څوک د کامیابی نه نشي رکاولی د داسې مشرانو په سرپرستۍ کې دغه ځوانانو ته به لاره ښیي د خپل حقوقو او د خپل حق حاصلولو طریقه به ورته ښیي سالم احمد نه تپوس کوو چې دوی څه ګیلي دي ښایي وایي یلا خو دا دو چې میرزا تقریبا 75-76 سال کېږي چې میرزا دغه 15 یا کولا کې آزاد نه وي آزاد نه تر اوسه پورې میرزا د ازادۍ خوبي نه هسې په ځلوانۍ کې وي صحیح ده دا مې هیله ده چې که چېرې د دغه غلامۍ ژوند نه مړ شي خدای پاک ازادولي چې د دغه استعمار نه سوکړي شي د دغه ظلم نه خلاص شي د دوی غونته مشران هم دا ګیلمن دي چې مونږ په حقیقي معنو کې آزاد نه یو نه مونږ ته خپل حق میلاویږي نه په خپل کور کې په عزت اوسېدی شو نو چې څو پورې مونږ ته خپل حق نه میلاو شوی مونږ په عزت ژوند نشو کولی دا ازادي بې مقصده ښه ثبوت یې دغه دی چې په ننه 15 ورځې مخکې به دا کې شلنګي نه وشول ځوانان یې شهیدان کړل ولې څه شوي د پښتون کوم جرګه وه حکیمه راغلي وي بهر نه راغلي وي د انډیا نه راغلي وي که پښتون یې شهیدون کړو نو د میر ګیله دا ده چې دا خلک د مجبورۍ راغلی دی اوس څه حالت دي د 23 کاله په میر باندې دا حال دی نو میر دا د خپلې مشرونو پښتانه د ټولو مشرونو دا هیله ده چې میر د دغه غلامۍ نه خلاص کړو چې نه هم خلاص خو بل لوری مشته نه اخر وروستي قربانۍ ته تیار وو ګیلې ډېرې زیاتې دي ریاست لا د هوش سره کار اخیستل پکار دي تشدد یا ظلم یو حده پورې کولی شي بیا هغه ختم شي او چې کله عوام راپاسي نو بیا به د تېښتې لار ستاسو سره نه خو د خدای دپاره د دوی ګیلې ختمې کې دوی د سینې سره راټینګ کې دا ټول ډېر محب وطن خلک دی دوی دیوال ته مه لګوئ او دوی دې ته مه مجبوروئ چې ټوپک راوالي سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته